نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام رواه مسلم. کچری وای پیغمبر کچری تاسو مینه کوي د الله سره به مارا پسې شي، تاسو سره الله مینه وکي، بخنه به وکي تاسو تاسو ګناهونو او الله بخون کې مهربان دی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. جابر بن سمرة رضی الله عنه فرمایي چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سحر منځ به وکړو تر هغه وخت پورې به نه پاسېدو، سو پورې به نور نو ختله، چې کله نور به وختلو نو بیا به نبی علیہ السلام تلو. دا حدیث صحیح مسلم نقل کړ. نن موضوع ټاپک چې دی سننی ضایع، بعضی سنتونه او مستحبات. ټیک ته چې بعضی مستحبات که څوک نه کوي ګناهګار به نه وي، خو لیکن مستقل پرې ښودل او مستقل له هغې یو حیثیت ختمېدل دا نقصان دی. نو ډېر سنتونه دي چې یا د وجې د جهالت نه پاتې دي، یا د وجې د سستۍ او د کمزورۍ نه پاتې دي، او یا د وجې د استصغار نه حدیثو ته او سنتو ته سپک ګوري، حیثیت ولې نه ورکوي. لہذا دو خبرې مختصرا غوندې. نمبر 1 یو فضایل سنن چې د سنت او د مستحب او د نوافلو ډېر فضیلتونه دي. د ټولو نه لوی فضیلت دار چې کوم خلک هغه د فرایض او واجبات او اهتمام کوي، نو په سنت او نوافل او تطوعات سره به د فرایض تکمیله کیږي، هغه پوره کیږي. که څه کمه کوتاهی پکې نه او هغه پوره کیږي. او دا حدیث صحیح حدیث ته امام ترمذی نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي سمعت رسول الله يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. چې اول حساب د بنده سره قیامت پر ورځ کیږي، نو هغه په اعمالو کې د مانځه کیږي. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. که پرز که دغه منځ برابري نو دی کامیاب دی، او که دغه منځ فاسد وي نو دی تاواني او برباد دی. فإن انتقص من فريضة شيء، کله فرایضو کې څه کوتاهي وي نو قال رب عز وجل انظر الى هل لعبد من تطوع. وګوره دې بنده سره سنت او نوافل شته، ويكمل بها من انتقص من الفريضه. نو هغه فریضه چې کومه فرایضو کې کمه راغله به پوره شي. ثم يكون سائر عمل على ذلك. یو فیصله ده، یو حساب ده. قیامت کې به اوله فیصله دا ویني کېږي. اول من يقضى في دمائه. اول فیصله چې کېږي نو دا په وینو کې کېږي، اولنې حساب چې کېږي دا په مازه کې کېږي. نو حساب ځان نشي دی او فیصله ځان نشي دی. اول فیصله کېږي به حساب کېږي. نو حساب کتاب چې شروع کېږي نو دا به مازه نه شروع کېږي، او فیصله چې شروع کېږي نو دا بیا د وین نه شروع کېږي. نو په دې کې صدا سي یو بل سره اختلاف نشته. نو د ټولو نه یو د سنت په فضایلو کې یو اهم فضیلت هغه دار چې بدی باندې د فرایضو تکمیله کیږي. دویم نمبر الفوز بمحبت الله عز وجل. کوم خلک چې هغه د فرایض او واجبات اهتمام کوي او د هغې سره بیا سنت او نوافل او د مستحبات هم اهتمام کوي، د دین خیال ساتي،
نو په دې باندې الله محبت حاصلېږي. او دا حدیث صحیح بخاری نقل کړی دی، حدیث قدسی چې من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. چې څوک زماره دوستانو سره دشمنی کوي نو زاغت اعلان د جنگ کوم پروردگار فرمایي. او نن نږدې کېږي ما ته بنده په یو شی باندې چې ما ته هغه محبوب دی د فرایضونو، ما ته فرایض ډېر نږدې کېږي. او همیشه بنده چې ما ته نږدې کېږي په نوافل او سنت او مستحباتو باندې تر دې چې زه هغه سره مینه وکړم. کله چې زه هغه سره مینه وکړم نو زه د هغه غوږونه شم. معنی دا شو چې د هغه غوږونه غلط نه استعمالېږي، زه د هغه سترګې شم، نظر شم، د هغه نظر غلط نه استعمالېږي، زه د هغه لاسونه او خپې شم، غلط نه استعمالېږي. او دې زمانه څه غواړي بیا ول ورکوم، او چې پناه غواړي نو پناه ورکوم. دا دویم نمبر فائدہ شو د سنت باندې د عمل په فضایلو کې الفوز بمحبت الله عز وجل، چې په سنت کولو سره الله تعالی مين او محبت سره ته ملاويږي. دریم نمبر د الله په حفظ کې وي، د الله په حفاظت کې وي. لکه تیر شوی د حدیث کې ولني استعاذني لو عيذنه، کله زمانہ پناه واړي زول فنا ورکو. سلورم دا چې دعای قبليږي، نو ان سالني لو اعطينه، او که زمانہ غواړي نو زه د دعای قبلوم. پنځم نمبر په سنت باندې د الله مغفرت الذنوب کی گناہونه معاف کیږي. لکه څنګه د آیات کریمه چې ماول استل سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 کې چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. د پیغمبر د سنت سره څوک وینه کوي نو الله تعالی دا بخشش کوي. شپږم نمبر الوصول الى مرتبه الهدايه. کم خلق دا یو نقطه به یاد ساتي چې بار بار دا ټکه ذکر هم چې سینې غلط فهمي کې واقع شي چې د فرایض او واجبات او نبات سو کو د دې سنتو د مستحبات د نوافل اهتمام کوي نو الله تعالی هدایت تر رسیدي په سم لاري. سورۃ نور آیت نمبر 54 کې الله فرمایي وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کتا اوس د پیغمبر په سنت ور پسې شي نو تاسو په سم لار باندې روان شئ. سورۃ اعراف آیت نمبر 158 کې الله فرمایي وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، په دې پیغمبر ور پسې شي، په سنت باندې مستحبات ور پسې شي، تاسو به کامیاب شئ، هدایت په بیا مومئ. وم نمبر الوصول الى مرتبه الفلاح. کم خلق چې د سنتو او د مستحبات خیال ساتي نو هغه ته الله تعالی هغه کامیابی ورکړي. فلاح عربی زبان کې هغه کامیابی ته وایي چې د انسان د زړه ټول مرادونه سرته ورسیږي. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. سورۃ اعراف آیت نمبر 157 کې الله فرمایي چې څوک په دې پیغمبر ورپسې شي نو دې صفاتونو مالکان دوی د فلاح ورکوما. هغه د زړه ټول حاجات شرعیه، هغه ټول مرادونه چا په دنیا کې پوره کېدل ناممکن وي، هغه مرادونه ولا پوره کو. اتم نمبر النجات من الفتنه وعذاب الالم، د عذاب قبرنا او درناک عذاب نه بچ کوم. سورۃ نور آیت نمبر 63 کې الله فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. د دنیا د مصیبتونو، عذابونو، قهرونو، د عذاب قبر نه بچ کوم. نهم نمبر جنت کی فوز او کامیابی. صحیح بخاری نقل کئی کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابا. صحیح بخاری نقل کئی نبی علیہ السلام فرمائی چې زما ټول امت اجابت دا به جنت ته داخليږي مگر کوم انسان چې هغه منع شو، انکار کوي، نه مني، تکبر کوي،
هغه جنت والا نه دی، جنت ته بنځي. صحابه فرمایل چې دا څوک دی د الله رسوله؟ دا من اطاعنی دخل الجنه، څوک چې زما سنت پیروي کوي هغه جنت ته داخليږي، او څوک چې زما نافرمانی کوي زما د سنتو یا د جهالت په وجه یا د سستی په وجه یا د توهین په وجه سپک ورته ګوري پری دی لاوبالی دی، نو فقط آباد انکار کوي دی نافرمان دی به جهنم ته ځي. لسم نمبر الحصول على الاجر المضاعف، چې په دې سره بشمار ثوابونه ملويږي. سړی چې یو طریقه کوي بل ته وخی ځکه په خپل یو کار کوي عملا ناغه بیا بل ته خي، نو چې بل ته وخت عاپ عمل کوي وزاغه ثواب چې څومره هغه ته ملويږي دته باغ شان دي ملويږي. امام مسلم نقل کوي نبی علیہ السلام فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شيء. چې یو سړی دی هغه په اسلام کې داسې یو سنت د پیغمبر نه ثابت سنت هغه عملاً کو بنیاد ولکه خدو په خپل عملاً هغه کوي خلق ته بیانې او هغه باندې رسو خلق عمل کوي دته وداغه برابر ثواب ملويږي. دا په کمه ثواب کو سکمه نه راځي. په دې وجه باندې بشمار فضایل دي چې کوم سنت دي چې هغه موږ خیال نه ساتو بلکې پروا نشته راغی. او چې کله سره د دې خبرو خیال نه ساتي د جمعه ته سنت نه لري مؤکدات د چې خلک فری دي نو باقي سنت سره نشي رسوله. دا ټول دنیا کې بس ته ور سره ریاګاری په کې نه راځي نو بیا بهر سنت کولای شي او چې دا نه بیا نور سنت هم نشي کولای. نمبر 1 سنت چې هغه عام طور باندې هغه د خلک توجه نه کوي، دا نه چې فرض دي واجب دي سنت مؤکد نه دي مستحبات دي لیکن مستقل پر خوذل یو خکار نه ده. سړی په خپل عمر کې فوزل دوزل لزل په عمل وکړي. نمبر 1 سنت الجلوس فی المصلی بعد الفجر حتى طلوع الشمس. د سار د مانځه نواله تنور ته خطلو پوری په جمعات کې ناستا یو مستحب عمل له فرض واجب نه دي سنت مؤکد نه یو مستحب عمل له لیکن دا متروک دي. او دا حدیث صحیح مسلم نقل کړی د جابر ابن سمره رضی الله عنه نه رسول الله كان رسول الله لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح او الغداة حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قام. نبی علیہ السلام د سار د منځنه بعد همیشه نه کله کله ابناسو چنور به وختلو بس بیا به پاسې دلو منځ به وکړو 2 رکعات بیا به کور تلل. او دا حدیث انس بن مالک رضی الله عنه امام ترمذی نقل کړی او حسن البانی دا یو سنت دا پاتې. دویم نمبر سنت اجابت المؤذن. د اذان جواب چې کومه دا مکمل ختم شوی چېرته بسلو کې یو کس چې کومه د اذان جواب ورکړي بلکې د اقامت جواب هم کوي د اذان جواب هم کوي او د اذان په جواب کې صلات خیر من النوم کې چې کومه تاسو سوای د حدیثو کې نشته او په اقامت کې قد قامت الصلات کې چې کوم سوای نه بوشته اقامه الله ادمها بوشته ابو داود حدیث دی. لیکن عام طور باندې د اذان جواب دا متروک شوی دی. او حدیث صحیح مسلم دا حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا معاویہ رضی اللہ عنہ کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې مؤذن اذان وای د اذان نه بعد تاسو هغه وای چې کوم مؤذن وایو تاسو ور سره وای هغه شان ثواب به ملويږي. ثم صلوا علی ما رست په ما باندې درود وای فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم صلى الله عليه وسيله. دا د اذان نه پس چې کومه دعا ده هغه وای نو دا اجابت چې داخل کو پرې خیر د یو اذان اجابت پکار ده. کوم جماعت ته چې نږدې نو دا غي اجابت پکار ده. د اقامت اجابت هم پکار ده. خدای اذان هغه اهمیت زیات دی او د اقامت هغه دویم نمبر کې لیکن دې سنت باندې عمل پاتې دي. اکثر خلک چې دینا نا خبر دي. دریم نمبر انتظار الصلات. یو انتظار الصلات ته یو انتظار الوقت. یو دې ټیم ته کتل چې لکه 1 منټ پر پاسو شو 2 منټ پر پاسو شو لاړو انتظار دې بسین باندې لاو کو غلې غوجا کې نه دانه چې امام ته انتظار دی امام چې کومه نه هغه ته اجازه ته چا وسګي کله راغی نه دا خبره ونه کې د پیغمبر نه پیغمبر کله مخکرات لو کله رسول راوته هغه ته قانون نه تلو هغه
د قانون تحت وحي وتراتله تا د قانون پوره شوی دی او وحي پوره شوی دی، دی وجه استاد لپاره دومره چلول نه دی بګار. نه امامان دی په ټیم راځي، خو لیکن امام انسان دی، او ځا انسان چې کومه ده تقاضاګانی ولي کله تجراوزین او تلیټ نه راځي. نو چې تلیټ راځي نو معلومه ده شو چې هغه جمعات امام هم انساني، کله به 2 منټه 3 منټه چرته لیټ شي وره دا خبر به کیا ساته امامان به جناب وساله ګټي 10 منټه پس پرو. زموږ استاد محترم دی الله او په خیال د ټیم ډیر زیات پابند، هغه به منزله چې کله به راوته نو هغه کله روانو په دلاره دي اوله دې وزر تعریف مانځه د مخ شو ما به تلګه ظالم ولک صبر کوا شیخ صاحب روان دي جو علاقه پر ویل چې تاسو ټیم پورې مخ کېږي ها مال مخ کېږي او ټیک ته دا خدای او سوچته، خو لیکن موږ پارچا بس کول چې دا ټیک نه دي. موږ به داسې انسان بس کې چې هغه روغ انسان. نن سبا خو د امام د منتخب کولو د پاره د جنگ پړتال هم نشته او عام طور باندې خلک خوګاوازه ګوري، خوګاوازه یاره داسې خوګاوازه او ټیک خبره ده، خوګاواز خسي پته خو چوز د چا نه کنه. نو د دې مطلب خدا نه دی، د مانزه د پاره ولنه شرط دی نه علم دی، فقاهت علم. زګو چې تقاری منتخب کې غریب پټکی آگا بیگانه چې کله مانزه ته مخ شي موږ استفاسد وکي موږ باطل دې خبره نه انا نو سنه جمعه ته مانزه مسلې د دې اهتمام پکاري او دا خصي پته سړي आवाज هم خي. نو د دې وجنه انتظار الصلات دا پاتې شوی. او نبی علیہ السلام صحیح بخاری او مسلم حدیث دی، رسول الله فرمایي لا یزال احدکم فی الصلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنع ان ينقلب الى اهله الا الصلاه. و انتظار الصلاه پمانځه کې ناس ته بده پمانځه کې دی په انتظار دی او کور ته نشیتلې دی و چې مونږ نه دی کړه. نو دا ډېری سنت ته خو لیکن دا پاتې دی، تاسو فکر کړئ کنه هر یو سړی 60 ما دي شاته. دا صحیح بخاری حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه بلند فلسفه ما ته مخ کې کینا دا صفت بخاریانو کې خده به بس هغه ناس غری غوړیا څوک مازه ته مخ کې شو بس ټیک ته او دا چا ډېر زیاته مجبوری جو هغه اکثر سزا نه موضوع کې استزی به. لیکن کلی والا خلق چې دې سنت خبر نه دي، دا سنت ختم شوه. سلورم نمبر احراز و فضیلت الصف الاول. صف اول خالی پروتي څوک راشي باغې ګټ کې کینی، څوک راشي یو خو معذوري لکه اوس هغه لاله معذور دی راس په خیر معذور ځان نشه دی د خرو موټ ته صف اول خالی دی او د دا پته نشته صف اول کې څومره ثواب دی دی هغه ځکه کې کینی هغه دیوال ته ډډه ولګي تستنې ته ډډه ولګي بل ځکه دی لکه راشي مخکې صف اول ترش. صحیح بخاری او مسلم نبی علیہ السلام فرمائے لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا یستهموا علیه لاستهموا علیه. وای کدی خلکو ته پته وي چې په اذان کې او په ثواب په صف اول کې څومره ثواب دی او دوی ته زګې نه ملاوي ته نو دغه ته چې لکه خسنه بولو دا وته روزانه راځي د ما سره چې مخکې صف کې نه خسنه بولو مطلب دې نه خسنه بولي مطلب دا دی چې دې اهمیت ته تو خلک شاته نس. پنځم نمبر سنت چې هغه متروک ته په جمعات تهنابو کې خصوصا او په دینورو کې خبره ده هغه خوانا په جمعاتونو کې دا بالکل نشته الا په جنازو کې تندر ځامن دي. په جنازه کې هم سب جوړول پکار دي، په اختر کې هم سب جوړول پکار دي، په صلات استسقاء کې هم سب جوړول پکار دي، لیکن دانی په نسبت باندې په فرایضو کې ډېر اهتمام دی. نو تسویت الصفوف صفونه جوړول نسو پوندی پیجنی او سو پنځه پیجنی سب ته جوړې دا به پنځونه نه جوړې د پوندونه به جوړې بیا به یو بل سره خپې جنگي اوګه به د اوګې سره جنگيږي خپل به د خپې سره جنگيږي. نو په دې مخه به کېږي بډاګانو مشرانو کشرانو په دې کې نه چا اختلاف شته نه چرته ایمو حضرات په دې کې اختلاف کړی دی نه چرته چا خبره کړې ده چې سب ما جوړوي ټول خلک د سب د اهتمام قائل دي لیکن عام جمعتون کې صفونو اهتمام نشته. په جنازه کې چې غیبازي خلکو د ځان خي. نو دا حدیث صحیح بخاری او مسلم سو صفوفکم بین تسویه الصف من تمام الصلاه صف نه کې برابر کړي
او بیا د نعمان بن بشیر رضی الله عنه پر روایت کې ابو داود چې قدم د قدم سره جوخ کوي اوګه د اوګه سره جوخته کوي کډیر عارت وزريږي اوګه باندې لګي او کډیر تنگ وزريږي نخپې باندې لګي خبره هم یاد ساتي دومره عارت وزريږي نخپې دی وجن کوله خوږي پاتې شوی نه حدیث کې خودوانه دي او کته تنگ وزريږي نو لاندې خپې چې کوم دي نو هغه تاونه لګولې اوګه دی ولا ګوله خو خپې دی ونه لګېدل نه دی وجنه د انسان په توازن ودرېږي خپل خپې سره اوګه د اوګه سره برابر کا پړکین کا څوک در سره نبی علیہ السلام فرمایي خې انسان هغه دی چې هغه په سب کې وږي نرمي دې مطلب نه چې وږي نرمي تابعداري چا ورته رور لګرانی دې شنه دی وترانی دې شي خپل غوجنګ او په وجنګ دا وګل غوجنګ او غوجنګ دې سره ولې جګړه کوي پس پینو تورو ګیرو باندې سبقونه هم درځيو کتابونه هم ویلي دي او چا په کې ډیګریان ما شر کړی دیو چا مې سیکړلو چا مې کړو چا بي کړو چا په کې پی ایچ ډي کړلو چې په مازه کې وګورلو یو هندستان ته ولاړی بل پاکستان ته ولاړی الکه نه غوډريګه جوخت ودرېګه شپږم نمبر صلات نافله فی البیت د کورونو حصہ تاسو مکمل ختم کړی دا لہذا د سنت او نوافل کله کله کور کې کوي د جمعات خبره بلاره نه کوي صاحب د هدايه نقل کوي ک فرض کې وسړی زی کور ته واغوي چر په دې لار باندې دې مشغوله کیږي نبی به جمعات کې کولو لګور دی ځکه چې بیا خلاړه ختم شو او کله سیده زی کور ته خپلاره چا خبره اترې نه کوي سیده ځان رسول شي بیا په کور کې بهتر دی او حدیث هم دغه دی او کله په لار باندې یو دي کېږي او بل دي کېږي یو ځای ته اړه مې او بل ځای ته اړه مې بیا کاته خراب ده نو صلاتنا فی البیت صحیح بخاری و مسلم نقل کوي صلوا ایها الناس فی بیوتکم فان افضل الصلاه صلاه المرء فی بیت المکتوبه و دا نوافل په کور کې بهتر دي فرایض نه وم نمبر متروک سنت چې دین التبکیر الى المسجد یوم الجمعه صحابه به یو بل سره مقابله کولې د جمعې په ورځ باندې باوي ځان وختي را رسو د دې خبر نه بس څوک چې دنو خطبه ختمي کې په دې ټیم کې راشي او چانه رکعات شوی په دې ټیم کې راشي او هیڅ اهتمام نشته لري هیڅ خیال نشته لري لہذا د وخت راځي ګور په معمولی ټیم باندې سړی نه ثواب محروم کیږي صحیح بخاری و مسلم حدیث ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي من اغتسل یوم الجمعه غسل الجنابه یو سړی د جمعې په ورځ غسل وکړو خو د جنابت ته غسل بشات دي ثم راح بساعه الاولى بیا د زوال نه بعد جمهور علما قائل دي د غرمې نه بعد په اول ساعت کې لاړو فک انما قرب بدن ادا شو لکه چوخه الله پلا کې خیرات ور کړي ټوغرا تخکاری زکه موږ دسیو ومن راح بساعه الثانيه په دویم ټیم کې لاړو فک انما قرب بقره لکه غوای چې قرباني کړي ومن راح بساعه الثالثه فک انما قرب كبشا اقرن لکه کرور لمور ګډه چې کنده قرباني کړي ومن راح بساعه الرابعه فک انما قرب الدجاج یو بانګي چرګه قرباني کړي ومن را فی الساعه الخامسه پنځم ساعت کې لاړ شي پکانما قرب بیزه پیدا خرج الامام چې کله امام راوځي خطبه ته نو حضرت الملائکه استمعون الذکر فرشتي حاضر شي او هغه ذکر اوري بس پایډونه بند کی تا در ماسپخین ثواب ملاو شو د جمعې ثواب ختم شو ډېر کم ټایم دی په دې لک ساعت کې په دې 30-35 منټ کې دا غونډه قربانیاں نه دي لیکن موږ د وخت منځل نه عادت هم جوړ کړی دا ځوانان خاصم د شاید دي کشران خاصم د سيدي خو مشران هم بدغه غم باندې اخته دي دا اختر مونږ چې دین یو د اختر مونږ کول یو رسم رواج دی نو د اختر مونږ خلک کوي نو نبی عليه السلام طریقه کار دا و چې د اختر ساري مونږ به وکړو نو بیا نور قسم مسلې نه کولې سیده به جامع بدلول او سیده بدلول دي ایدګاله نور طرف ته به سره مخ کتلا چې نور براو خطلو چې یو نه زبه اوچت شو دا غي زماني مطابق 25 منټ یا 20 منټ خوښه 20-25 منټ دا یو نه زره 20-25 منټ په کله نور اوچت شو نو اول مونږ به دغه اختر مونږ چې به نو دا په دغه ټایم کې کو او چې کله به دونی زی اوچت شو نور کوټه اختر به دغه کې کو نور هیڅ خبره اترې به نه کوله مانځنه بعد سید خطبه ویل او د خطبې نه بعد خلکو ته اعلان وکړو د مجاهدینو د چندې یا د مسکینانو فقیرانو او د خلکو سره ملاقات او بار چا څه ضرورت دي هغه ته پوښتنه وکړه بتلو نن زمونږ امیان خو امیان دي خو هغه نور اپوها خلک چې دین هغه دغه شانتي دي او یاره دې ټیم باندې سو مونږ کولای شي نو څنګه پیغمبر په کړه ته به څنګه نشي کولای خو تابع کې نور خوبونه زده کړی دي
د سهار د مانځه نه راشي ټوکې مسخرې شروع کړي، کله په قبرستان ور منډه کوي، کله په هدیرې ور منډه کوي، کله په قبر ور منډه کوي. او هغه کې مې نیا د والتي مې ترور د والتي مې خور د والتي مې پلانکې دی پلانکې پرې د ورسه پرې د دې تاسو شاویل جوړ شه ورشه غسل وکا او بیا جامې بدل کا او سیده جمعه ته راشه او سیده عیدګاه ته لاړ شه کېنه. دا ټیم دی. نو دا سنت د جمعې او د اختر دا متروک دی. نهم نمبر تحری ساعت الاجابه یوم الجمعه. د جمعې په ورځ باندې یو ټایم دی، یو ساعت دی چې ډېر زیات چې کوم دی هغه د دعا د قبولیت لپاره دی. صحیح بخاری مسلم نقل کوي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د جمعې ورځې تذکره نبی علیہ السلام کوله فقال فيها ساعه لا يوافق عبد المسلم وقائم يصلي يسأل الله شيء الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها. نبی علیہ السلام د جمعې په دې ټایم کې جمهور علما قائل چې همدغه ټایم دی، دا خطبه او دا منځ لږ ټایم دی معمولی غونتی. نو چې کله ته منځ کې په دې مانځه کې په توجه سره منځ کې موږ توجه سره سمونځي ټول څوک کته دي څوک پورته دي منډي دي بس برابرېږي نه متوجه شه برابر چې اللهم ربنا او دعا به قبول شي. د دې لحاظ څخه د دام نشته دي څوک نه دي خبر. چیرې واقع د جمعې پر ورځ په دې ساعت تمانځو د خطبې په دې مینس کې په دې ټیم کې داسې یو ساعت شته چې کله د توجه يم کته په خلم ونه وي خو چې کله توجه الله به هغه دعا قبلې. لسم نمبر افشاء السلام و اطعام الطعام وصلاه الليل. د سلام دا کوم عادت چې رواج نو دا ختم شوی دی. مشران هم سلام نه کوي. ما ډېر مشران لیدلي نبی عليه السلام باندې په سلام کې څوک نشو مخکې کېده. ایس څوک په سلام کې په نبی عليه السلام نه مخکې شوی. لیکن زه ګورم د مشرانو ته کشران نه یو مشران مخه پکېږي. تاسو څه کوئ چې کشران خو تاسو نه تربیت اخلي. دا مشران په دلار باندې رواني څوک خلچینګ کې څوک پیمې تروي کې څوک یو شانتي وګوري ها دې څه وایي السلام علیکم ورینه وي بل ته وګوري چې ما ته سلام کوي تا ته سلام کوي ته مسلمان نه. دا فرعونی صفت ده، دا خو دجالی او دا ابو جهل صفت ده. مخکې کېږم سلام باندې السلام علیکم په خیر علی مخیر علی بګنيشته ده. دا خو تاج کومه ده د انګريزانو د مشرکانو پرنګ کې رنګ لشه شی لوخه ګوډ مارنینګ او پلان کې او ګوډ ایونینګ او سبا بالخير او مساء بالخير او په خیر علی او خچاره او خرچاره سبا السلام علیکم. دا عادت ورکشوه ده. نبی علیہ السلام پر ایها الناس ابشوا السلام سلام رواج کی. دویم جمعات کې سو کوئی نہیں روټي مسافری ټول دی پټیږي وای طعام الطعام واطعم الطعام. بل ته تهجد اهتمام ختم شوه دی وصلوا بالليل والناس نيام تدخل جنة السلام بالسلام. تهجد کو لیکن زمو تهجد حوال کونو چې کو داریا کاری شي بار خلکو ته بیانو. لسم نمبر سجده شکر. د ابو بکر رضی الله حدیث ته ابو داود ترمذی او حسن البانی عن ابي بکر ان نبی صلی الله علیه وسلم کان اذا جاء امر يسر به خر ساجدا شاکر الله تعالی. کله چې نبی علیہ السلام ته د خوش خبری او خبر رااله د خوشحالی او خبر رااله سجده به ولګوله. نو دا سجده شکر به ادا دام پاتې شوی دی. الذکر عند النوم والاستيقاظ او چې سړی ودکیږي بیداریږي نو په موبایل په غوګونو کې خو دې پاغي ودکیږي او پاغي بیداریږي هغه دعا پاتې را چې سړی خود کېږي نو بسمک اللهم اموت واحیا الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. بخاری و مسلم حدیث. دولسم نمبر سنت دار چې سړی بد خوب ویني نه تا در بیانولو ضرورت نشته بلکې دغه طرف ته لاړې تو درې ځله بس خبره ختم شو. دا حدیث صحیح مسلم. نبی علیہ السلام فرمائے زار احدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساری 3 مرات وليستعذ بالله من الشیطان الرجیم 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. یو سړی ډېر خوشه خوب ویني دغه طرف ته درې ځله لاړې تو کی دا چې لاړې نه چې سم معمولی سی لاړ هغه جوړ کی بیا بدرې ځله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اړه بدل کی بس خبره ختم شو.
د غم نه پریشانی نه شوي دا بچ. بیا دا غنه علاوه یا لسم نمبر سنت چې هغه د مسواک ته مسواک اهتمام وسوک نه کوي، لہذا د مسواک اهتمام کوئی. د عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث ته نبی علیہ السلام موقوف نقل کړی، امام بخاری خدا مرفوعان د حکمن د مسواک د ټول لوی اهمیت لوی فضیلت داري په دې رب خوشاله کیږي. مطهرۃ للفم خلق پاکي رب په خوشاله کیږي، رب خوشاله کول پکار دي. بیا په کم ټیمونو کې مسواک مستحب دی عند القيام من النوم. صحیح بخاری مسلم حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نا کہ رسول الله اذا قام من النوم یشو صفاو مسواک په کول کله چې مانځه ته پاسي. صحیح بخاری مسلم کله چې کور ته داخليږي صحیح مسلم حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا نا کله چې مجلس لورځي علامہ ابن حمام فرمایي غاخونه دي زړ شو مسواک مستحب دی او داسه کې مستحب دی، مانځل دي مستحب دی، کور ته ورځي مستحب دی، د شپې د خوب نه بیدار شي مسواک ول مستحب دی. یو مجلس لورځي مسواک اهمیت ډېر زیات دی او ثوابونه ډېر زیات دي. امام احمد ابن حنبل حدیث ته حسن د انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی او د سوکي او مسواک په استعمال کې یو منځ په مسواک سره او یا درجه ثواب لري زیات. نو د دې معمولی غونتی عمل له وجنه یو ډېر لوی ثواب نه محروم شو. معمولی عمل په دې وجبانی دا بعض هغه سنتونه دي چې دا مونږه پریخي دي. 14 نمبر قضاء حاجت ته داخليږي نو دا دعا عام طور سوګنه کې اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بیا چې کله وزي غفرانک دا دعا پاتې شوی ده. بل د ابو اسراف ډېر زیات دی او نبی علیہ السلام فرمایي مسند احمد حدیث دی سعد رضی الله تعالی عنہ باندې نبی علیہ السلام راغی او د څه کولو رسول الله ته فرمایي چې دا څنګه اسراف دی، اسراف مکو په وو کې او الله رسول په وو کې اسراف وي ان كنت علی نهر جاری. نو د وو استعمال ډېر زیات شروع شوی دی. په جمعات کې ټوټي کلاو کړی بس لګیای زنانه په دغه اسراف کې دي، نارینه په دغه اسراف کې. بیا 10 نمبر صلات الرکعتین بعد الوضو تحیۃ الوضو مکمل خلق پریخي ده. عام دغه تحیۃ المسجد چې کومه دغه اهتمام څوک نه کوي. صحیح بخاری او د مسلم حدیث ده من توضأ عن وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. سړی او د سوکي او مکروه نه یو ټیم مکروه نه یو پاګه کې 2 رکعات نه پل تحیۃ الوضو دا وږي بدل کې اراده او د صدا 2 رکعات وږي الله او د تیر شي ټول ګناهونه معاف کوي. او 19 نمبر الشرب جالسن ټیک ته چې بعض ضرورت په وجبانی په ولاړې باندې د مجبورۍ په وجبانی او باس کل جایز وي. او نه د نبی علی السلام دا عادت او نه د مستحب عمل لوي د جواز مستحب نه جوړي. د رسول الله عادت مستمره هم دا او چې بناستي باندې به وبس کړي او د نبی علی السلام مستحب عمل هم دار چې بناستي به وبس کې په دې کې ډېره فائدہ را. دا د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته صحیح مسلم دا نقل کړی. لہذا دا بعضی سنتونه چې دا پاتې شوی دي په دې وجبانی دي سنتونو لحاظ ساتل پکار دي. نور بشمار سنتونه دي خدای اوسو ما پیش کړ چیرې مونږه سنت او مستحب خیال نه ساتو. خو ټیک خبره ده چې ورې واجب سنت او مستحب فرایض واجبات په سر تر رسید هغه نه بعد به اهتمام کې او بیا د جمعات نه سستی شروع کیږي چې کوم خلک هغه د جمعات سنت موقت کور ته به خو ټیک ته او چې کور ته نه وړي او هغه دلته چې کوم ده نه فریدي او بار نه کوي نو دا خبر یاد ساتي چې سړی په جمعات کې سنت موقت نشي کولای هغه بار په کور کې سره سنت نشي کولای. دا هم مجبوری هر سره خلک کې ټول دنیا یو بل ته ګوري کوي. نو د دې نه اهتمام کوي د دې سيزونو د دې سنتونو د مستحبات او فرایض واجبات ورته سر تر سویا دي ته فرض واجب نه وای دا مستحبي. په بعض اعمال د کله کله دا کول پکار دي مستقل پر خودل دا ډېر ګناه ده. پیغمبر د سنت سره جدين یو مخالفت ته دشمنی کولی. الله تعالی دې موږ سنت تابع جوړ کړي او مال نه بلل.